أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم فرض کړل سوی دی پر تاسو باندې اذا حضر احدكم الموت چې کله حاضر شي احدكم الموت یوستاسو ته مرګ ان ترک خيرا کای پر اشی و مال الوصیت وصیت للوالدین د مور پلار د پاره او الاقربین د خپل قربانو د پاره بالمعروف په حق طریقه حقا لازم کړل سوی دی لازم دی علی المتقین پر متقین باندې سورۃ بقرہ دا آیات نمبر 180 کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت دا د ابواب البر څخه دوهم حکم دی اول حکم تیر سو د ابواب البر دا دوهم حکم دی په دې حکم کې بیا د بر د ابواب څخه د وصیت خبره کوي چې تاسو بیا وصیت کوئ کتب علیکم فرض کړل سوی دی پر تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې کله را حاضر سی یو تاسو لره الموت یعنی آثار د مرګ در تر حاضر سی ان ترک خیرا کای چیر پرې شیو خیرا مال الوصیت وصیت فرض کړل سوی دی وصیت لغت کې وای یو چاته د یو شی حکم کول که په ژوند کې وي او که د مرګ وروسته یې هغه اجرا کوي دته وصیت وای او په عامه اصطلاح او عرف کې وصیت دته وای چې سړی یو چاته د یو خبرې د اجرا خبره کوي نو غرض یې دا وی چې د مرګ څخه د خبري حکم اجرا شي او په عامه اصطلاح کې دا تعریف دی په حقیقت کې وصیت یو چاته د یوې شی خبري حکم کول دی چې هغه اجرا کی د اسلام په شروع کې وصیت دا فرض وو سړی به کولای خپل کورنۍ او دا وصیت به د مال په درېمه کې نافذې دی اصل کې د وصیت درې ترتیب و په ابتدا د اسلام کې اول دا چې میت یعنی کوم سړی چې مړ کېدی د هغه د پاره دا ضروری و چې خامخا به وصیت کړی وای ځکه چې د په میراث کې یوازې د اولادونو حق درلود دی مور او پلار او یا نور نږدې قریبانو په میراث کې حق نه درلود ابتدا د اسلام کې یو دا شی دوهم دا و چې پر دغه کس باندې چې وصیت کوي دا فرض و چې خامخا به وصیت کولای او دریم دا چې تر ثلث د مال په بالابود کې وصیت روانو دغه آیات په ابتدا د اسلام باندې حمل دي یعنی د ابتدا د اسلام احکام بیانې چې ورسته بیا دوه حکم منسوخ دي اول دا و چې یوازې میراث د اولادونو حق دوم دا چې پر د فرض و چې د خپل مور پلار او دا رقم د نور قربانو د پاره به وصیت کوي یعنی وصیت امر باندې فرض و او دریم دا چې د میراث په د خپل مال کې درېمې څخه فوق او لوړ وصیت نشي کولای نو بیا په شریعت کې ورسته دا دوه حکمونه منسوخ شو یو دا چې یوازې به د اولادو حق وي او نور څوک به حق نه لري دا حکم منسوخ د صحابه کرامو اکثریت او د تابعین او اکثریت دغه اول حکم میراث یوازې د اولادونو حق دی دا منسوخ غني سورۃ النساء آیات نمبر 9 راوړوي سورۃ النساء آیات نمبر 9 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر او كثر نصيبا مفروضا. یو خدا آیات چې دل ترالی چې للرجال خلق لر نصیب حصه مما ده هغه څه ترک الوالدان چې پریږدي پلرونه والاقربون قریبان وللنساء شذ لرهم حصه ده. دغه آیات په نزول سره هغه مخکنی حکم چې نساء میراث یوازې د اولادونو د بل چانو ګوره دلته چې قریبان یې پریږدي هلته خو قریبان چې پریږدي نو خو نور قریبان یې حق وړي نو هغه ځینې ساقط شو. دا رقم دا بل آیات پس راواړوي 11 نمبر آیات یوصیکم الله فی اولادکم الله عزوجل حکم کی تاسو تاسو د اولادونو په بارک للذکر مثل حظ الانثیین. ورسته دا اوږد آیات دي د میراث تقریبا اکثر حصہ په دې آیات کې نازل شوی دی. ورسته الله فرمایي په 12 آیات کې ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع د دوی د فارم حصسته مما ترکتم چې تاسو بیا پریشي نو دا د مورم پکښ حقدار اوس لارم پکښ حقدار اوس نو قریبانم نو دا حکم یو په دغه آیات باندې منسوخ شوی. او دوهم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وجد حدیث دی متواتر حدیث دی. پیغمبر علیه السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې په خطبه کې دا حدیث وایي ان الله اعطى لكل ذي حق حقه چې الله تعالی هر حقدار لره حق ورکي فلا وصیت لوارث نو ورسته د وارث لپاره وصیت نشته. دا دوم حکم چې دا وصیت فرض و دا فرضیت هم لمنځه ولاړ. فرضیت د وصیت خو هغه وخت و چې حصے نه وي تعین شوی کله چې د میراث حصے تعین شوی وټاکل شوی بس دا فرضیت هم لاړ. نو اول حکم چې میراث یوازې د اولادونو کې دی دا حکم هم لاړ منسوخ شو یعنی وسپلار مور او نور قریبان حق وړای شي زوجا کوروالا دا حق وړای شي. او دوم حکم چې وصیت فرض وو دا حکم هم لاړ. پاتسو دریم حکم چې درېمې د مال د زیات وصیت بنکي هغه پر ځای باندې پات دي لیکن هو په ځینو ځایو کې د وصیت حکم باقی پات کیږي. هغه دا کف دغه چا باندې چې مرګ ورته راځي یا آثار د مرګ به پر دې دا ضروری ده کله خلکو حقوق قربان دي او خلک به خبر نه دی به وصیت کی ځکه دا وای واجب دی قربان. نو په دا یو صورت کې ګوای کې د وصیت وجوب پاتسو فرضیت خلا ولاړی وجوب یا پاتسو کپر د باندې حقوق معینه پاتو او آثار د مرګ ورته ښکارا کېدل نو بیا دې دا وصیت کی بیل دې دا وصیت کول دا مستحب عمل دی استحباب پات دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو کې دی یو لادا چې نه سحار کوي مگر د در بالش دی د وصیت ورکلان دی. مطلب دا چې د خپل وصیت په ارتباط باندې دی نور توای انسان د خو نه د معلومه کېدلای شي د دنیا څخه ډیر ژر لاړ شي د فکر نه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم دا خبره را نقل کړي نو ترجمه ته غوږ ونیسي. کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین فرض کړل شوی د پرتا سبحانی اذا حضر احدکم الموت چې کله را حاضر سي احدکم الموت یو تاسو لره آثار د مرګ ان ترک خیرا کای چیرې پریشي او مال الوصیت وصیت خیر په معنا باندې د مال امراض د کمال چې سړی په خپل ګټه کاری نو د پاره خیر د مال معنا په خیر باندې مسید وانه لحب الخير لشدید. نور زایو کې هم د خیر په معنا اختصوي انی احببت الخير لکه دا سورۃ الصافات کې یا سورۃ الصاد کې چې راځي الوصیت وصیت قربانی فرض کړل شوی. کتبه صيغه د مفرد د مذکر ده
او الوصیت دا مؤنث دی نائب فاعل دی نائب فاعل د پاره کچیره هغه مذکر وي فعل د مذکر راوړل کیږي دلته خو مؤنث دی فعل د مذکر راوړل شوی باید فعل د مؤنث راوړل شي جواب ادا دی چې فاعل مؤنث غیر حقيقي وي فاصله راغلی وي په فعل کې دواړي طریقې جائز ان ترک خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف فحق طریقه سره یعنی ترسل بزائد نوي ترسل بزائد نوي دغه حکم وسم پات دی حقا على المتقين لازم سوی دی علی المتقین فمتقیان باندې یعنی چا چې دا وصیت واوري دی باید داغه په دی باندې عمل وکي تر درېمې د مال مسله دا زیات وصیت کول دا جائز نه دی دا منع دی په دې کې څو مسائل دي دا د وصیت په ارتباط باندې او دا ډېر مهم دي اوله مسله دا ده چې وصیت و وارث ته روان نه یو سړی وارث ته وصیت کوي هر هغه څوک چې په میراث کې حصہ لري هغه ته وصیت روان نه ولی وای دا ظلم دی چې سړی کوي چې هغه ته ستا په میراث کې حصہ معلومه ده تبل حصہ ورته تعین کوي حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه غالبا د مسلم روایت دی چې د کوروالا وخپل خاوند ته ویل چې ته د خپل زوی ته دی د مځکې یو حصہ ورک نو او پر دې باندې نبی کریم علیه السلام شاهد کې چې تا ور کړل د چې خپل زوی پیغمبر علیه السلام تراوستی او پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ما د خپل مال یو حصہ و دې خپل یو زوی ته ورجلا کړی ده نو ته په دې شاهد اوسه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل زه پر ظلم شاهد نه جوړېږم یعنی دا ظلم دی چې ته یو زوی ته تر نور ترجیح ورکې دا صحیح کار نه البته په هغه صورت کې دا روا ده چې نور ورثه بتی بنفس یعنی د خپل زړه په خوشحالي باندې اجازت وکړي چې سیده مش په دې خوشاله یو دا چې ته دته ورکې ورکه دا میراث دا وصیت سي که هغه اجازت ونکړي کومپلار وصیت وکړي په ژوند کې د یو زوی د فار د زیاتی که په ژوند کې دغه زوی دغه زیات حصہ تسلیم کړل قبض کړه وایخسته نو دا صحیح دغه عمل د دې پلار د فار روانو خو هغه د وینا دا صحیح ولا ځکه چې په دنیا کې د ژوندۍ دي مال د دې د ملک دی د پدې کې اختیار لري چاته ډیر ورکی چاته لږ ورکی ګرسری نور کی لیکن کدا غزوی د دغه مال قبض نکي او فلار وفات سو دا وصیت باطل دی بیرته به هغه د حصہ چې د خپل زوی د فار ویلی و هغه بیرته د میراث په مال راګډیږي ورکول کیږي یو مسله ده بل مسله ده کپلار په ژوند کې د وصیت حکم جاری کی څنګه چې د وصیت طریقه ده دای راولان سي د خپل مال دا د اولادونو د کوروالا او د لونو تر مابین دا ټول تقسیم کی د دې څمخ کې چې د تمرګ راځي نو دا جائز ده بلکې ځینو بزرګانو دا عمل مستحب بللی دا په دې خاطر چې ورسته عموما خلق د میراث حکم د میراث د قانون مطابق نه عملي کوي نو که یو سړی په خپل ژوند کې دا کار وکړي دا افضل او مستحب عمل دی د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په ارتباط د خپل زوی مولانا محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله وای چې زه یو وخت د مریضي په وخت کې د خونې تورغلم نو بیا یې په کور کې یو د په خونه کې یو پیاله پرتا ولباته ویل دغه پیاله و بس ازول په یو کار اختصو ما پیاله فاتسول بیا بل بلا چې ورغلم ول خوش کړه راته وکړه چې دا پیاله ما ټول وی باسه ولمورته نو دا خو ځای نه دی نیولې ولدراته ویل چې ما دا ټول شان تقسیم کړی ز خپل ژوند بیا دا زما په میراث کې داخلي دا و بس زما په میراث کې چې تاسو ته په پاته کیږي هغه به دا کټی چې زبانه پریوزم بس بل شي نست نو دا جائز د کچيري او سړی دا چم وکي درېمه مسله دا ده کچيري او فلار را ولاړ شي په اولادونو کې یو زوی یا نور اولادونه ټول په کاروبار جلاوي او په دې کې یو اولاد د اقتصاد په لحاظ کمزوري
دای د خپل زامنو څه بغیر هغه ته حساب په ژوند کې زیات ورکی نو دا منع نه دی دا جائز ده پروا نه لري البته که وصیت ورته وکي د وصیت حکم یې هغه دی چې ما مخکې درته وایي او بل مسله دا ده چې کله انسان وای وفات شو دغه سړی د میراث په ارتباط حکم دادی چې دای یوازې دا چې د وصیت کړی دی دا د وصیت د مال په دریمه کې ادا کیږي هغه دا رقم چې اول به سړی را ولاړیږي دا د مال به پر درو حصو تقسیموي د مرګ وروسته فوراً د میراث مسله راځي ځکه چې دا روح درڅه اوتی دا منګلی چې درولي د پیسې دي په بوخچه کې جمع کړي دا ستانه دي باره دا بس دستی تقسیمي دا اسمر لیوانیانی چې لګېدلي دا پیسې دي او دا دي او دا نو دغه مال پر درو حصو تقسیمیږي په یو حصہ کې د تکفین د کفن د تجهیز د جنازه دغه ضرورت پر کېږي دا څونه اندازه ضرورت دی په دغه اندازه کې دا کار کېږي او کفر د پورونه باندې و د پورونه پکښه ادا کیږي او کله جائز وصیت کړي و د وصیت پکښ پوره کیږي پات سوچ دا کارونه وسول د غدریم هم بیرته و دغه تورګړي و دا نور میراث تورګړي دا چې په خلکو کې مشوره ده چې دا د خوندو اشتکا ده و دا د مندو اشتکا ده دا غلطه ده دا مسله دا هیڅ حقیقت نه لري دریمه د مال د هغه جائز شان شریعت اجازه تر کړی دی د هغه د پوره کېدو څو ورسته فورن بیرته په دانورو غړي دا نسته چې دا د ویلي دي چې دا د خور ته ورکه او دا د مور ته ورکه دا څنګه نه دي البته کله په ژوند کې د کوم وارث ته فار وصیت کړیو نور ورثو قبول کړیو به تی بالنفس بیا سید یا غور کول کېدای او بل دا چې په میراث کې ټول شان تقسیمېږي حتی کله کالو دغه یو تڼۍ لا دا هم قیمت ورته یږدي تقسیموي دا نه دروا چې کله یو سړی د دنیا څولار سينو د کالی و دا شان بار دی واخ خیرات وای دا خیرات کی یا نور ځین شان دا عادت جوړ شوی دی چې لوري راسي کمور او پاتسه و زری غمور لوري یوسی کې پلار او پاتسه مشر رول بیا څه شان واخی دا حرام دی جایز نه دی ورته دا د ټول ورثو حق بخشي کی یا بداسي کوي چې د حصے په ټوله تعینوي هر وارث بخپل حصہ اخلي قبضه کوي به بیا کې په خپل اختیار باندې کوم ملګری تور معافول بیا جایز دا چې په میاشتو په کلونو باندې حقوق یو د بل سره بستوي دا ډېر لوی ګناه ده دا حرام عمل دی دا جایز نه دی خصوصا په صحراو کې دا مزاج در ډېره پاتې تر کلونو پورې د خوند حق په باغو کې په کورو کې سره شریک پاتې هغه په خپل حق خبر لانی زما څونه حصہ ده بس دای ورته وای اخترای جزا کوم په دا باندې کار نه کیږي دا مسائل کې څه فکر کول پکاري الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ومن هغه څوک بدله چې بدل یې دغه د وصیت مضمون بعدما سمعه ورستراغه چاورېدلې او فانما اسمه نو یقینا گناه د دې بدلولو علی الذین فاغ کسانو باندې د یبدلونه چې بدلوي ان الله سميع علیم یقینا الله عز وجل فر اوریدونکي فر علم لرونکي دي د وصیت په ارتباط خو چون کې ما درته ویل دا حکم اوس منسوخ دی او فرضیت یې نشته البته استحباب یې پات دی په جنو ځایو کې وجوب پات دی نو فرمایي کچيري یو میت را یعنی مرګ ته نږدې کس دا وصیت وکي او بیا د وصیت مضمون دغه اوریدونکو کس چې چاته د وصیت کړی دی هغه رد بدل کی نو ورسته وای دا ګناه پر دې بدلون کی ده کچیر حاکم یا قاضی د دې بدلون کی د رائے مطابق فیصله وکي او یا کم دریم کس وکي نو پر هغه دریم او یا پر دې حاکم او پر میت باندې ګناه نشته ګناه پر دغه چا د چې بدل کړي فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه فمن هغه څوک بدله چې بدل یې کی بعدما ورسته تر هغه چې وای ورېدی دا مضمون سمعه چې دا مضمون یې واورېدی
یعنی تقسیم او فیصله غلط اظهار کی فانما اسمه نو یقینا گناه دغه تبدیلی او د دې په وجه چې کوم حق تل فراغ لیدا علی الذین پر هغه کسانو باندې د یبدلونه چې بدلوي پر حاکم یا ثالث او پر میت باندې نسته ان الله سمیع علیم یقینا الله عز وجل سمیع اوریدونکی دی علیم فرع علم لرونکی دی یعنی د بدلون کې په عمل هم فرع علم لري او دا چې حاکم یا دریم په دې خبر نه دی په دې هم فرع علم لري ومن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ومن هغه څوک خاف کبیره دی من موس د وسط کوونکې څخه جنفا د طرفداري او اثما یا د کومي ګناه فاصلح نو بیا صلح راوستل بینهم د دې تر ما بین فلا اسم علیه نو پر د باندې ګناه نسته ان الله غفور رحیم یقینا الله عز وجل پر بخښون کی دی پر مهربان دی فمن خاف من موسن پدې کې بیا یو بل حکم بیانې هغه دا کچېری مثلا دا موسی چې دا وصیت کی یو وسیلی یو موسی موسی دا وصیت کوون کی توای وصیت هغه کس توای یا موسی چې وصیت پروت کیش نو کداغه موسی او یا دا مورث چې دا میراث پریږدي دې کدا سي وصیت وکي چې په هغه کې د جنو کسانو طرفداري سوی او یا د مثال په توګه د شریعت د اصول خلاف د ګناه کارو بیان دغه چاته چې وصیت سوی دی دا اوریدلی چي دي که هغه را ولاړ شي د دې د فاره چې د دې ورثو تر مابین د اختلاف او د جګړې مخه ونیسي څه تغییر او تبديل پکښ راولي لیکن و د شریعت د قانون مطابق پردا سړي بیا ګناه نشته ولی چې د جګړې او د نزاع مخه ونیول یعنی صرف دا یو ځای تبدیلی جائز ده فمن خاف من موسن کچیر څوک بیریدي من موسن د وصیت کوونکې څخه جنفن د طرفداري او اسمن یا د ګناه یعنی دا چې د پسماندگانو تر مابین به نزاع او خطر راځي په اصلح بینهم نو بیا صلح راوستل د دوی تر مابین د مذکور وصیت خلاف فیصله وکړل فلا اسم علیه نو پر دا کس باندې ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله عز وجل پر بخښون کی دی یعنی دغه کس توبه قبلوي او دا چې الله عز وجل پر دغه عمل دې سړی ته سزا نه ورکي کامل بخښون کی دی د ګناهونو څخه رحیم پر مهربان دی یو مسله د میراث په ارتباط دام علما بیانې چې ځینې کسان داسې کوشش کوي چې هغه د خپل اولادونه او قریبان د میراث ته محروم کی د میراث د اولادونو محرومول دا منع صرف څلور شان موانع الارث د میراث په اصول کې بیان شوی څلور شان موانع الارث هغه دا چې یا ارتداد راشي یو سړی مرتد شي اختلاف الادیان دا اختلاف الدارین چې یو په دارالحرب کې یو په دارالاسلام کې او قتل یو بل هم دی چې یو سړی را ولاړ شي دا وارث مورث چې کوم څوک میراث پریږدي هغه مړ کی دغه وارث قاتل د میراث محرومي شي دته حق بیان وکړو نو څوک ځینې کسان دا ولاړی په خپل سر باندې ورثه د میراث محرومي دا منع دی جائز نه او دومره مال خیراتول په حق لاره کې لا منع دی چې په دینیت باندې د خیرات کې چې ورثه د میراث محروم کی ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي وپښتنې دا ورغله غالبا سعد رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص کوم بل صحابي نوم یې شنه یاد دا هغه پښتنې دا ورغله هغه مریض هغه یو لور درلود هغه ورته ویل دا الله پیغمبر از ما مال ډیر دی نو زما دا اراده ده چې دا مال خیرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې لږ خیرات از ما اراده ده چې نصف خیرات کوم یا نیم بنه خیرات والبیات با ثلث خیرات پیغمبر علیه السلام ورته ویل الثلث کثیر
یعنی ثلث کو خیرات ولای سي شرعاً درته اجازه دي لیکن دام ډیر دي. نو بیا ورته فرمایي چې دا خیر دی چې ستا اولادونه ستا څورسته ستا په مال کې ژوند وکي تر دې چې د فقر لاس و نور ته ونشي. نو دی وبل ته محتاج ول دا جائز طریقه نه ده، دا صحیح طریقه نه ده. او دا چې د اولادونو تر مابین تبعیض کوي، ځینې اولادونه محرومي، دا خو طبعا پیشیږي چې ځینې اولادونه به د پلار ډیر فرمان بردار او ځینې بیا فرمان بردار نه، لیکن شریعت چې کوم حق ورکړی دی د مرګ وروسته هغه باید دی باطل نه کی او نه د دې کوشش باید وکړي. دلته یو وخت یو څوک دغه سدوی شذې د وی اولادو ته د مال په ژوند کې ورکړي او نور ته نو ورکړي، خط یو شی والله عالم چې لیکلی وکنه، نو بیا په دې دارالفتاو باندې ګرځي انو هغه وصیت خو د ورثو د پاره کړیو چې ما د مرګ وروسته دا د چا دی، هغه د دارالفتاو رد کړي و چې دا نسی کی. انو خدا به ځین زموږ د خلکو مزاج دا دی چې د مزاج خلاف مسله دی ورکړه، د خو په ذهن کې دا نیولې چې باید داسې لکه دازه چې وایم. انو بیا خو نو کندار کې خو به دا دارالفتاوی ډیری دی او مسائل معیار نشته، او بس بیا به دارالفتا تو راغلی کېدای شي دلته او بل لار پیدا شي. د دې فکر دای چې د علما دا شریعت جوړون کې دي، علما شریعت جوړون کې نه دي، شریعت بیانون کې دي. د الله تعالی احکام په ټول دین کې داغلي دي، تغیر مغیر نه خوري. هغه هم دا جواب ورکړي. خیر دارالفتاوی کې چې دا جواب پلاس ور نغلی، بیا به دا ترتیب درلودلی چې دلته یو مسجد ته یو امام ته ورغلی، الته یو مسجد ته امام ته ورغلی، چې څنګه د دې د مزاج مطابق لار پیدا بیخی تر داسې اندازې خبره خراب شوی و چې قتل ته سره ولاړ. نو دا شرعاً مناسب عمل نه دی چې بیا سړی په اختلاف کې بیا اولادونه په جنجال کې او د لپاره د دعا پر ځای د عذاب غوښتنه کوي. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایها الذين آمنوا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی ده پر تاسو باندې روزه، کما کتب علیکم څنګه چې فرض کړل شوی ده علی الذین پر هغه کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې و، لعلکم تتقون شاید تاسو تقوا اختیار کړئ. د دې ځای دریم حکم د ابواب البر بیانې، د ابواب البر د احکام څخه دریم حکم دا روزه ده. نو روزه پر تاسو باندې فرض کړل شوی ده لکه څنګه چې پر وختنی خلکو باندې فرض کړل شوی، لعلکم تتقون شاید تاسو تقوا اختیار کړئ. په دې آیات کې به الله عزوجل د یو خپل بل امر چې روزه ده د دې په ارتباط خپل بندگانو ته امر کوي. روزه ته په عربي کې صيام وایي. صيام په لغت کې فقط د خلی بندولو ته وایي چې دې ته دوی امساک وایي، او په اصطلاح کې د صبح صادق څنیولې تر غروب پورې د المر په نیت د روزه د خوراک چشک او جنسي تعلق څخه ځان ساتل دې ته روزه وایي. ګوري تعریف یاد ساتي، د صبح صادق څخه نیولې بیا تر غروب پورې د المر په نیت د روزه د خوراک چشک او د کور والا سره د جنسي تعلق څخه ځان ساتلو ته روزه ویل کیږي. دا ګر شرایط په دې روزه په نیت کې ضروری دي. که مثلا د صبح صادق څونه نیول سول نا وخت ونیول سول روزه نه بلل کیږي، که د غروب څخه مخکې ماته سول روزه نه بلل کیږي، که په نیت د روزه ونه نیول سول داغه سي د سړی خله بند او خوراک نه کاوه په یو کار اخته او فارغ نسو ورځ باندې تیر رسول دا روزه نه بلل کیږي. یا یوازې خوراک پرې شو دی شک پرې نه شو دی روزه نه بلل کیږي، یا یوازې شک پرې شو دی خوراک پرې نه شو دی روزه نه بلل کیږي. دا رقم تعلق وساتي نو دا روزه نه بلل کیږي. دا شرایط پکې ضروری دي. او روزه الله عزوجل پر د خپل بندگانو د دې لپاره فرض کړی ده چې دا بندگان د دوی د نفس کنټرول سي او د تقوا لار ورته خلاص شي، د دې لپاره ور باندې فرض کړل شوی. نو دلته الله عزوجل وایي چې دا حکم د فرضیت د روزه دا تاسو ته واځي نه دی، بلکې تاسو څمخ کې چې کم قومونه و پراغو باندې دا روزه فرض سیدی په کمیت او کیفیت کې بیا فرق وو. کمیت او کیفیت دا معنا چې په مقدار کې به هم فرق وو
چې دا کمیت دی او کیفیت کې به هم فرق و چې یا به ټوله ورځ وای یا به شپږ میاشتې وای یا کمه یا زیات. نو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای د ایمان خاوندانو چې تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی ده پر تاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړل شوی ده علی الذین پر هغه کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې وه لعلکم تتقون شاید تاسو تقوا اختیار کړئ. یعنی امید دی چې د دې روزې په برکت باندې تاسو تربیت وسی او متقیان جوړ شئ. اوس نو د روزې نیول دا چې کله انسان عادت کې د دې په وجه باندې په انسان کې د نفس د کنټرول عادت پیدا شي بیا د خپل نفس کنټرولولای شي. ایام معدودات ورځې دي معدودات شمیرل شوي ورځې دي. دغه د روزې نیول دا شمیرل شوي ورځې دا هغه اول آیاتونه دي چې را نازل شوي دي. وروسته بیا د رمضان المبارک د میاشتې فرضیت راغلي. ایام معدودات شمیرل شوي ورځې دي. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. فمن کان منکم مریضا څوک چې وي ستاسو څخه مریض او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نو شمیر دي پوره کړي من ایام اخر د نورو ورځو. وعلى الذين فرعوا كسانو باني يطيقونه چې طاقت لري فدیه د طعام مسکین د خوراک مسکینین د یو مسکین. فمن تطوع خيرا نو هغه څوک تطوع چې په خوشحالي باندې وي کې خیرن د خیر کار فهو خیر له دا د پاره خیر دی. وان تصوموا خیر لكم او کتاسو روزه ونیسئ خیر لكم ستاسو د پاره خیر د ان کنتم تعلمون کچیر تاسو په هیڅ. ایام معدودات دلته د روزې د اول وخت کې نیول دا ټاکلی وخت نو. پیغمبر علی صلوات و سلام چې کله مدینه منوره ته راغلی نو په مدینه منوره کې پیغمبر علی صلوات و سلام اول د واره ایام بیز دا درې روزې نیولې او یو د عاشورا د ورځې روزه دا نیول. داغه څو ورسته بیا دغه آیاتونه نازل شو. په دې کې الله فرمای ایام معدودات شمیرل شوی ورځې دي. خو د دغه ورځو تعین بیا ورسته په شهر رمضان الذي باندې کې چې هغه شمیرل شوی ورځې نو دغه دي. بیا دغه حکم د فرضیت راغلی چې تاسو شمیرل شوی ورځې روزي نیسئ. په دې کې بیا یو اسانه داوه چې کوم چا د روزې د نیولو زړه نه غوښتلای چې بس دې نه نیسمه نو هغه ته د اجازه وو چې پر ځای یو مسکین ته فدیه ورکړي وي. فدیه یې پر ځای ورکړي وي لیکن ورسته هغه حکم هم منسوخ شو. نو ایام معدودات شمیرل شوی ورځې دي. فمن کان منکم مریضا کچیری وی استاد څخه مریض چې روزه نسی نیولای یعنی وجه داوی چې یا ورته مشکله وی روزه او یا دته نور ضرر او تاوان رسوي او علی سفر یا دا چې په سفر کې وي. مطلب دا چې سفر به شرعي سفر وي. فعدة من ایام اخر نو بیا پر ځای د رمضان فعدة شمیر دی پورا کړی من ایام اخر د نور ورځو شمیر دی بیا پورا کی هغه پر ځای دی بیا نور روزي ونیسي. اوس دلته دوه حکم الله عزوجل بیان آسانی راوسته. یو دا چې د مریضی په وخت کې پر تاسو باندې د روزه نه نیول یعنی تاسو ته اجازه تی چې روزه ونه نیسي. او دوم دا چې که تاسو په سفر کې واس نو ام تاسو ته د دې اجازه ستا چې روزه ونه نیسي. مریضی دا هغه مریضی چې د روزه د نیولو په وجه باندې انسان یا کمزوري کیږي او یا روزه د تنور تاوان پیښي په مریضی کې زیادتی راولي نو هغه ته دا جائز ده چې روزه اخري او بیا د دې روزه پر ځای باندې قضا راوړي. د قضا د فار الله تعالی فرمایي فعدة من ایام اخر نو بیا د شمیر پوره کړي من ایام اخر د نور ورځ عام دي.
کدا سي کوي چې پر لپسې نشي، کدا سي کوي چې جلا جلا نشي، څونه چې دته آسانی وي هغه نه دی نیولای شي. او علی سفر او یا پر سفر باندې، علی سفر خبره چې دلته رااله چې پر سفر باندې دی وی، اوس ګوري دلته فی سفرین لفظ نه دی راغلی بلکې علی سفرین لفظ راغلی دی. د علی سفرین د لفظ مطلب دا دی چې دای پر سفر وی، سفر به شرعي سفر، یعنی دا نه چې بس فقط د کوم شی سفر بللی هغه نه، بلکې سفر دا ضروری د شرعي سفر وي. د شرعي سفر د لپاره علماو مقدار شو دلی چې 48 میله او یا 8 کیلومتر دی، دغه سفر به یو قید. دوم د سفر جریان به، د سفر جریان عام دی، یا مثلا بل ملک ته سړی ولاړی د سفر په جریان کې دی، سبب اعظم بل سبب اعظم بل سبب اعظم کال باندې تیر شو، یا در 15 ورځو کم سفر دی، دغه ته جریان سفر وایي. نو په دغه وخت کې هم دته د دې جواز تا چې د روزه اخري، البته که مقیم سو بیا نو په هغه صورت کې دغه کس د پاره دا ضروری د روزه بنسي. نو الله تعالی و فرمایل علی سفرین، علی د پاره د دې راځي چې لوړوالي ثابت کی، لکه دای چې پر دا سفر سپور وي او دا سفر دا د سورلی وي دې کې روان، او علی سفرین یا پر سفر باندې وي، یعنی پر شرعي سفر باندې. نو کاغه پر رمضان کې روزه ونه نیول، نو د نه نیول اجازت ورته. فعدة من ایام اخر، نو پر ځای د رمضان فعدة شمیره پوره کول من ایام اخر، د نور ورځو هغه د بیا اجازت سته. اوس ګوري په دې کې بیا یو مسله ده، هغه دا چې د نور ورځو د پوره کېدلو د پاره دا د انسان اولینی حالت ته کتل کیږي. کچيري یو کس په رمضان المبارک کې د روزه په مابین کې پر د باندې د روزه فرضیت راغلی، دغه کس د دوه حالو خالی نه دی. یا خو به دغه کس مخکې دغه فرضیت چې پر د باندې رالی په دې کې صلاحیت د روزه وو، او یا و صلاحیت د روزه پکښ نه وو. کچيري په دې کې صلاحیت د روزه نو، اوس چې پر د رمضان المبارک په مابین کې فرضیت راغلی، بس په دغه وخت کې پر د باندې دا ضروری ده چې دای به د روزه نشي، هغه زړې تیرې سوي روزه پر د باندې فرض نه دي. زی مثال درته وایم، ما ته متوجه سي، یو سړی دی د روزه په مابین کې بالغ شو، یو سړی دی د روزه په مابین کې مسلمان شو، پر دغه کس باندې د روزه په شروع کې، پر دغه کس د روزه په شروع کې روزه نه و فرض، ولی په دې کې استعداد نو، استعداد خو شرط اسلام خو د اسلام نه درلود، هغه استعداد نو پکښ. یا پر دغه کس باندې د روزه نیول فرض نه و ځکه چې بلوغ شرط و، دغه بلوغ نو. واستکله د روزه په مابین کې د مسلمان سو یا د روزه په مابین کې د بالغ سو، نو مخکې چون کې په دې کې استعداد نو، د هغه وخت روزه پر د فرض نه دي، بس د اوس سبا د روزه نشي، هغه تیر روزو قضا نشي. فعدة من ایام الاخر دا غسر اړه. او کچيري په چا کې استعداد وو، د مثال په توګه یو سړی مجنون دی، مسلمان دی، لیونی دی، یا حائزه ده، حیز ورته راغلی دی، یا نفاسه ښځه ده، یا د مثال په توګه مسافر دی، دا کس کبیا د میاشتې په مابین کې د روزي استعداد پکښ رالی. مثلا حیزه ښځه د حیزه پاکه سوه، نفاس والا د نفاسه پاکه سوه، مسافر مقیم سو، مجنون جوړ سو، پر دې باندې به د اتیر سو ورځو روزه سته، دا هغه قضا هم راګرځي. ولی په هغه په دې کې استعداد سته، هغه څه شي چې مجنون په دې خاطر چې مسلمان وو او په دې خاطر چې بالغ وو، حکم د روزي ورته متوجي و، د یو عارض په وجه د څخه د روزه ځنډېدل. دا غرنګ مسافر په دې خاطر چې مسلمان وو، په دې خاطر چې بالغ وو، حکم د روزي ورته متوجي و، عارض فقط هغه سفر وو، سفر ختم شو، هغه بیرته راوګرځي. دا غرکم د حیض په صورت کې، د نفاس په صورت کې مخکې قاعده ورته متوجه و، فقط د عارض په خاطر باندې دا کار شوی. نو په دې خاطر باندې په دې کې حکم، په دې حکم کې دا فرق دی. فعدة من ایام اخر،
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين پر هغه کسانو باندې یطیقونه چې هغه طاقت لري د دې روزې د نیولو طاقت لري خزړې نه غواړي فدیه طعام مسکین پر هغه باندې فدیه د طعام مسکین د خوراک د یو مسکین د هرې روزې په مقابل کې فمن تطوع نو څوک چې په خوشحالي ورکی خیرن کومنی کې فهو خیر له دادلره فهو نو هغه خیر له د د لپاره خیر دی. په ابتدا د اسلام کې دا حکم هم وو چې که یو چا زړه به نه غوښتلای نو دا هغه د لپاره د دې جواز وو چې فدیه او فقیر تور کړی وای روزه نه ونی وای. عام خبره وکي اول فدیه ور کړی وای عام خبره وای که اول روزه نه ونی وای دغه اول د واره ورستي رسې وای بیا فدیه ور کړی. دا حکم ورسته منسوخ شو. اوس په دې کې د علماو اختلاف دی چې دغه آیات حکم کاملا منسوخ دی او کې بعضی جزئیات منسوخ دي. ځینې علما وایي چې دلته په اصل کې د لا یطیقونه لفظ د لا حذف راغلی وعلى الذين لا يطيقونه دي. کچیر دا د لا یطیقونه سی دلته لا وسر راووزي نو بیا خو ترجمه بالکل ښکارا ده چې هغه خلک چې د روزې طاقت نه لري شیخ فانی دا هغه د لپاره اجازه شته چې د هرې روزې په مقابله کې فدیه ورکړي. او کچیر مثلا دا لا یطیقون نه کې یطیقون وایي لکه وس په قران کریم کې لیکلي دي نو بیا یې جزئی حکم پاتې دي یعنی هغه کس چې شیخ فانی وي دا هغه د لپاره اوسم دا جائز ده چې د یوې روزې په مقابله کې فدیه ورکړي. عام خبره ده که مخ کې ورکړي او که چې روزه تیر سي بیا یې ورکړي دا دواړه ورته روا دي. دا حکم اوس منسوخ شوی دی. فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن هغه څوک تطوع چې په خوشحالي باندې وکي خیرا نیکی فهو خیر له دا د لپاره خیر دی یعنی کدر فدیه زیات ورکی دا د لپاره خیر دی. ځکه موږ د روزې د نیولو اجازه ورکړې دي د کچیر در دې زیادت کی نو دا د لپاره خیر دی. وان تصوموا خیر لكم او کروجه ونسی په دغه حالات کې چې تاسو طاقت لري خیر لکم تاسو د پاره خیر د ان کنتم تعلمون کچیر تاسو په هیڅ یعنی تاسو ته دا معلومه ده چې د روزې فضیلت انتهایی ډیر دی نو که بیا په دغه حالت کې چې طاقت لري روزه ونیسي دا تاسو د پاره خیر دی بهتره دی. اوس یو مسله په دې کې د فدیه راغله. فدیه دا پر چا باندې ضروری ده دا پر هغه چا لازمی ده چې هغه د روزې د نیولو طاقت نه لري هغه به فدیه ورکړي. که د سړي څخه روزه قضا شوه نو بیا که جوړ سړی او سالم وو هغه به قضا راګرځي دا نه د جایز چې دی فدیه ورکړي. فدیه بیا نشي ورکوي. مثلا ما څخه دوه یا درې روزې قضا شوي دي نو زه دا بیا قضا راوړم دا نه دروا چې زه راولار سم بیا پیسې ورکم یا فدیه ورکم. فدیه څه ته وایي؟ نیمن غنم او یا د نیمن غنمو قیمت یا یو کاسه وربشي یا یو کاسه خرما یا یو کاسه وچکی. دا اصل کې په عربو کې د نبی عليه الصلاه والسلام په دور کې دا غنم التګران و قیمت کې زیات خرما ارزان و نو ځکه د خرما د یو کاسه سیو. علما وايي افضل وای دا چې سړی د دغه فدیه او د سرسایه د پاره هغه اعلی اندازه اختیار کی. ګرد عمر سړی دغه همت باید دومره کمزوري نه وي چې خامخا کمزوري طرف ته زور وي چې کله وعده مادي نو بیا خو هغه اعلی ډوډۍ انتخابي چې هغه د وټل والا سره خبره کوي که هغه ګران وټل وو نو هغه وټل اول د واره اختیاري ګرځي پسې واده ورته ځنډي کواري نه رسیدي بیا یو هفته او دوه هفتې نور ځنډي او بیا الته چې د ډوډۍ ترتیب وي چې هغه مجمع اګرانه مجمع وي هغه 900 والا هغه انتخابي چې دا ورته وایي چې دا ولي کې پایلو یو دا پښون کې اورز ده پښون کې اورز ده لیکن دغه فدیه پدې کې بیا ګرځي پسې چې ارزانه غنم پیدا کړ که په یو سلاتیا باندې من پیدا کېدی په کالدارو باندې فدیه دی ډیر خوشاله
حالانکه د فقهاو لیکلي دي چې اصل کې خیر دادی ورته الله تعالی فرمایي چې فمن تطوع خيرا فهو خير له. کڅوک په خوشحالي زیادت وکي دا دغه د لپاره خیر. نو دغه پر ځای چې د اوسره ولاړیږي د نیمن غنمو قیمت ورکی د یوې کاسې کشمیشو قیمت دی ورکی 400 افغانۍ دی ورکی. په دې کې خود د خیر دی ثواب ډیر دی. همیشه باید دغه ښه طرف سره اختیار کړي چې د چا په وسه پورای. یو مسله داس بل دا د فدازینو کتابو کې یو مسله لیکلې ده مفتی محمد شفیع صاحب هغه بیا دوباره مرخصه ده ډیر ښکارا مسلم دا ډیر زیات خلک په مبتلا دي. هغه مسله دا ده چې ځینې کتابو دا لیکلي دي که یو سړی را ولاړ سو د یوې ورځې فدیه تقسیم کړه پر څو فقیرانو باندې پیدا نسی کی. مثلا نیمن غنم دي د یوې روزې فدیه تر ولاړ سي پر درو څلورو فقراو دي تقسیم کړه پیدا نسی کی. بل دا چې یو سړی را ولاړ سو د ټول ورځو فدیه یو فقیر ته ورکړه وای دام نسی کیږي د یوې ورځې فدیه ادا کیږي. لیکن مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله په امداد الفتاوا کې د رد المحتار په حواله دا مسله را نقل کړې ده چې اصلا دا مسله داسې نه ده بلکې دا یوازې په زهار کې ده. په زهار کې که یو سړی زهار وکي زهار پیژني زهار دې ته وایي چې یو سړی وایي چې پرده باندې د خپل کوروالا داسې حرام ده لکه د مور ملا دې ته زهار وایي. نو بیا په دغه صورت کې پر دغه سړی باندې دا لازمی ده چې دی به کفاره ورکړي شپېته روژې بنیسي او یا کې روژې نسوای نیولای نو بیا به شپېتو مسکینانو ته فدیه ورکړي. په هغه کې دا مسله ده وایي چې که دی را ولاړ سو یو سړی ته دا ټولې ورکړي نو د دغه یوې ورځې فدیه یې ادا سو. البته کې هر ورځ نوې ورکول مثلا یو فقیر ته نن ورکړه سبا بیا دغه فقیر ته ورکړه بل سبا یعنی شپېته ورځې مسلسل یې ورکړي بیا داسې کیږي. خو کې په یو ورځ باندې د شپېتو ورځو د یو فقیر ته ورکړه دا نسی کیږي. خدا حکم وای د روزې په ارتباط نه دی. دا حکم یوازې د زهار په ارتباط دی ځکه چې په قران کې صراحتن الته د شپېتو ورځو یادونه راغلي. د روزې په باره کې د شپېتو لفظ نه دی راغلی فعده من ایام اخر راغلی دی. نو وای کچيري یو سړی را ولاړ سو د شپېتو سرو روزو فدیه یو فقیر ته ورکړل امسی کیږي او کې تقسیم وکي امسی کیږي. دا مسله د هغه مسلې سره په ځینو ځایو کې ګډه شوی. نو وای خلک دا مسله بیانې دا مسله سره جلال امداد الفتاوا کې دوم جلد کې دا مسله را نقل کړي د رد المحتار په حواله باندې. بل مسله دا ده چې یو سړی د مثال په توګه د فدیه وسنه لري او دی شیخ فانی نو د هغه د لپاره بیا شرعي مسله دا ده چې د استغفار غواړي د الله تعالی څخه د معافي غواړي استغفار دی غواړي او په دا نیت دی وي چې الله تعالی ما توس راکې نو زبدا فدیه ورکوم. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. کروجه ونیسی په دغه حالت کې چې تاسو جوړ یاست نو تاسو د لپاره خیر دی ان كنتم تعلمون کچیر تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي میاش رمضان المبارک انزل فيه القرآن شهر میاش رمضان در رمضان الذي هغه انزل فيه القرآن چې را نازل کړل سوی دی پاغه کې القرآن قرآن هدى للناس هدایت دی دا قرآن خلق لره وبینات واضح دلائل دی من الهدى د هدایت والفرقان د فرق. فمن شهد نو څوک چې حاضر سو منکم تاسو څخه الشهر و میاشت ته د روزه فلیصمه نو هغه دی روزه ونیسي. شهر رمضان الذي دا اوس د هغه ایام معدودات د پاره تعین دي. الته تعین نو راغلي ایام معدودات راغلي دلته تعین وکي چې هغه ایام معدودات هغه معدود شمیرل سوي ورځې نو چی شي دي هغه د رمضان المبارک میاشت. د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت ته بیان کړي چې دا داسې مبارکه میاشت چې په دې کې قران کریم نازل شوی دی او دا قران کریم
دا دوه بهترین صفات دلته بیان کړي چې یو خدا د انسان د خلقو د پاره هدایت دی او بل پدې کې د هدایت او د باطل او د حق تر مابین د فرق واضح دلائل دي. شهر رمضان الذي یعنی تعین د ایام معدودات اغنو دادی چې شهر رمضان الذي میاش د رمضان المبارک الذي اغه میاش د انزل فيه القرآن چې پاغه کې قران کریم نازل شوی دی. قران کریم د لوح محفوظ څخه سماء دنیا ته په یو پلا ټول قران جملتن دا په رمضان المبارک کې را نازل شوی. په رمضان المبارک کې ټول آسماني کتابونه را نازل شوی. ابن کثیر رحمت الله علیه دا را نقل کړی دی چې په اوله د رمضان المبارک د حضرت ابراهیم علیه السلام صحائف دا را نازل شوی دي. دا صحائف دا را نازل شوی دي او د دې څخه وروسته پر شپږمه د رمضان المبارک بیا تورات را نازل شوی. پر 12 د رمضان المبارک بیا زبور را نازل شوی او پر 18 د رمضان المبارک بیا تورات نازل شوی. او ځینې روایتو کې راځي چې پر 14 د رمضان المبارک تورات را نازل شوی او پر 24 باندې د رمضان المبارک بیا قران کریم دا را نازل شوی. ابن کثیر د مسند احمد په حواله دا حدیث را نقل کړی. نو دا مبارک میاشت ده، یعنی دومره عظمت د عظمت میاشت ده چې الله عزوجل په دې میاشت کې قران کریم را نازل کړی. انزل فيه القرآن یعنی چې دا داسې د برکت میاشت ده چې په دې کې په خاصه حصہ کې را نازل کړل شوی دی. القرآن قرآن د لوح محفوظ څخه سماء دنیا ته چې د دې قران کریم اول صفت دا دی هدل للناس د تمام انسانیت لپاره هدایت دی. قران کریم څخه ټول استفاده کوي لیکن زیات استفاده چې د قران عظیم شان څخه کیږي هغه متقیان خلق کی. ځکه نو الله عزوجل په سورته بقره په شروع کې فرمایي چې هدل للمتقین یعنی زیات استفاده متقیان دي کی. هدل للناس هدایت دی د فاره د خلقو وبینات دوم صفت ای دادی چې واضح دلائل دی من الهدى د هدایت والفرقان د جلاوالي د حق او باطل ترمنځ. نو اوس چې کله دا د رمضان المبارک میاشت دومره مبارکه میاشت ده نو پمن شهید منکم الشهر نو څوک چې حاضر سو منکم تاسو څخه الشهر و میاشت ته فليصمه نو هغه دی خامخا دا روزه ونیسي. نو داری پمن شهید ما مخکې ویل و شهید دا په معنا د حاضرم دی. نو دلته دا دی چې څوک حاضر سو تاسو څخه و دې میاشت ته یعنی دا میاشت پر اورسیده فليصمه امر دی بس روزه دی ونیسي. چې بس روزه دی ونیسي دوه حکمه یې منسوخه کړ. یو دا چې وعلى الذين يطيقونه فديه هغه حکم منسوخ ولی عمومی امر را دی چې چاته دا میاشت را حاضر سول بس روزه دی ونیسي. اوس ګوري هغه کسان چې ورته اجازت وو هغه ملاړه حکم یې ولاړی او کم خلک چې مریضان و او کم خلک چې په سفر کې و دا هغه څه هم دا حکم لاړی. پر ټول باندې چې دارو دروازه میاشت راغله روزه دی ونیسي. لیکن چون کې دا عمومی حکم وو د مریض او د مسافر د پاره هغه خپل په خوانه حکم پر خپل ځای باندې پاتې کړي خو په دې امر هغه امر ولاړی. دوباره برته الله عزوجل و فرمایل من کان مریضا او على سفر فعیده من ایام اخرى. تر سوچ د مخاطب په ذهن کې خدا راسي چې په دې کول باندې مخکنی ټول حکم لاړ اوس دا دوباره درته راګرځي تر سوچ د ذهن ترواچی چې هغه حکم پاتې دی هغه نه دیتللی. ومن شهد منکم الشهر فليصمه اوس قاعده ده نو کوم حکم چې تاسو ته د اختیار درکړل شوی هغه منسوخ چې د روزه د نیولو صلاحیت مو درلود بیا محمد روزه خورلای شي. لیکن د حائزه نفاس دغه رقم د مریض د پاره د مسافر د پاره هغه حکم اوس هم پر ځای پاتې دي. فمن شهد منکم الشهر په دې ارتباط باندې یو مسله ده چې د روزه میاشت پر چا باندې را حاضر اسول دای به روزه نیسي. وس د روزه د میاشتې د پاره دا درې طریقې دي چې څنګه د روزه میاشت سړی په پیژندل شي. اوله طریقه دا ده چې تخپل میاشت وویني. دومه دا ده چې یو سړی تا ته شاهدی ادا کړي او هغه ثقه سړی
معتبر سړی دا سینه چې هغه خپل پسترګو تر مالا کمزوري وي پر 4 متر باندې سپوږمۍ نه ویني او د شهیدی ادا کوي. او دریم دادی چې ډیر شورزي د شعبان پوره کوي. خو ډیر شورزي د شعبان پوره کول د دې څخه کې دا 2 شرط ضروری دي. اول دا چې یا به تخپل سپوږمۍ ویني میاشت به ویني، کته میاشت نه ولیدل بیا نو دې ته به انتظار کوي چې څوک شهیدی ادا کوي. کاغه مو نسوا بیا به نو ته ډیر شورزي د شعبان پوره کوي. دا د روزه د میاشتې د لیدلو یا د روزه د میاشتې ته د ور حاضرېدلو طریقې دي. وسنو کله داسې وي چې د شعبان 29مې سپوږمۍ خو د شپې د خالیدل کیږي، یو چا د سحر د خاص کتل در شعبان د میاشتې 29مه ده، خو مطلع دا د سپوږمۍ د راختلو ځای ته یا د لمر د راختلو ځای ته ویل کیږي. خو مطلع ابر آلود وي یعنی ورځ وی او یا دوړي خوب وي. اوس ته دام نه معلومیږي چې سپوږمۍ به راپورته سوي کبني او په دې کې ته دا یقیني معلومه ده چې 10 د شعبان خو هم نه دي پوره. دا سبا ورځ ته د شک ورځ وایي، داغه د سبا ورځ د شک ورځ بلل کیږي. ولی چې شعبان 10 نه ده معلومه چې دا به د شعبان 10 او کله رمضان اولی او دام نه ده معلومه چې سپوږمۍ لیدل شوی ده کنه. په دغه ورځ باندې روزه نیول مکروه دي. جساسه د کراهیت وجه لیکلې ده. زه داسې په فکر کې وم چې دغه ورځ د روزه ونی مکروه ده. د علت او د حکمت په سمې کتل هغه ډیر ښه حکمت لیکلی وای. دا ځکه مکروه ده چې فرائض او نوافل سره ګډ نشي. فرائض او نوافل سره ګډ نشي ځکه هر کله چې د فرض حکم رالی نوافل په هغه وخت ختمیږي. ځکه چې د شریعت احکامات درجات لري، یو قسم احکامات قوی دي، د هغه دراتلو په وجه د نور ختمیږي. لکه د مثال په توګه چې تکبیر اوله جماعت ودرید نو د جماعت حکم دا سنت مؤکد دی، خدا تاکیدی حکم کلک دی تر هغه سنتو چې هغه د سنن رواتب دي، بس سنت پر تفاته کیږي. دا هغه رقم د مثال په توګه ځینې کسان د جماعت ودرید د مسواک، دا د بیځای صوفي تعریف. بیځای صوفي هغه توای چې یا په مسجد کې جرج منځي او یا د اقامت وسی جماعت ودرید دی په مسواک باندې اخته او یا خلک ډیر شاته ولاړ دی هغه انتظار دی د مسواک نیولې. دا بیځای صوفي. دا د بیځای صوفیانو علایم پیژنې بار بیا درته معلومیږي. نو دا شکروجه دا صحیح نه ده. بل مسله دا لیکل د کچيري پر چا باندې د رمضان میاشت نه راتلل په جنو ملکو کې خدا سي دي چې د ماښام د لمانځه څخه ورسته فورن مره خيج د ماښام د لمانځه ورسته فورن مره پورته کیږي. دا هغه په ارتباط دي کلی چې پر هغه روزه نه د فرض او دا غرنګ د ماښام او د ماخستان المنځ هم د احناف او د ځینو علما او اقوال دا دي چې نه دی ور باندې فرض ځکه چې وخت وای نشته. او ځینې بیا وایي چې یا د وخت د منځو د پاره به دا چم کوي چې دی د خپل امسایه ملکو ته نږدې د هغو په اندازه باندې وخت ټاکي، بس دا هغه مقدار مطابق به بیا د منځونه کوي. لیکن د روزې د پاره خو شرعي امر دی چې من شهید منکم الشهر نو التخمیاش نه لیدل کیږي خو د سل مره خيږي. نو په دې خاطر پر هغه باندې وای نست. امداد الفتاوا کې هم دا مسله لیکل. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نو څوک چې د تاسو څخه د روزې میاشتې ته ور حاضر سو روزه دی ونیسي. البته دا حکم وس هم پات دی، یعنی کوم خلق چې مریضان وي یا نفاس او حیض وي، اسلام عاقل بالغ مقیم وي، د اوغه کسانو د پاره دا حکم دی. کم چا د پاره چې مریضی نه وي. لیکن ومن کان مریضا کم څوک چې وي مریض او علی سفر یا پر سفر باندې وي په جاری سفر کې ما درته ویل شرعي سفر فعدت من ایام اخر نو شمیرل دی یعنی پورا دی کړي من ایام اخر د نور ورځو څخه پورا دی کې د نور ورځو څخه دی پورا کې. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله إرادة لري الله عز وجل غاري الله عز وجل بكم ستاسو سرا اليسر أساني
ولا يريد بكم العسر الله اراده نه لري استاسو سره العسر د سختی ولتكملوا العده د پاره د دې چې تاسو پوره کړی العده تشمیر ولتكبر الله د پاره د دې چې تاسو لوی وایاس الله د الله عزوجل علامه هداكم پر هغه چې تاسو ته لارښوونه وکړل ولعلکم تشکرون او شاید تاسو شکر ادا کړئ یرید الله اراده لري الله عزوجل بكم پر تاسو باندې اليسر د اسانی په احکامو کې د سره اسانی کوي چې مریض او مسافر ته اجازه ور کړی دی ولا يريد بكم العسر الله عزوجل نغواړي پر تاسو باندې العسر سختی په احکامو کې سختی نه در باندې کوي چې نه مریض ته اجازه ور کوي نه مسافر ته ولتكملوا العده د پاره د دې چې بیا تاسو پوره کوي العده شمیر یعنی دا ایام قضا یا ایام ادا تر ورځو ورسته تاسو بیا کوم روزه نه ونیولې هغه شمیر پوره کړئ او کوم روزه نیولې و دغه د ادا ورځې چې د روزې میاشت ده دا پوره کړئ ولتكملوا العده د پاره د دې چې تاسو پوره کړئ العده تشمیر د ایام قضا یا د ایام ادا تر څو چې تاسو په ثواب کې کمی را نشي او دا د قضا حکم مزکه درکې ولتکبر الله چې تاسو لوی بیان کړی د الله عزوجل زکه متاسته دا حکم وکي چې پروژه کې خو د الله تعالی لوی گوا کې بیان نه کړل تاسو سپوت سو اوس نو تاسو د الله تعالی لوی بیان کړي پر نور ورځو کې علامه هداکم فردی چې تاسو ته هدایت وکي چې د قضا او د ادا طریقې درته وشودل ترتیب درته وشودي ولعلکم او شاید تاسو تشکرون شکر ادا کړی یعنی د عذر په خاطر چې د روزې د نن ولو حکم مدر تکړی و دا خو اسانی ده او دغه اسانی یو لوی نعمت دی نو شاید تاسو د الله تعالی دغه نعمت دغه اسانی دا نعمت وګڼي او شکر ادا کړئ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واذا سالك عبادي او چې کله سوال وکي ستاسو عبادي زما بندگان عني زما فباركين فاني قريب زيم نجدي اجيبوا قبلهم دعوه الداعي دعاء كونكي اذا دعاني کله چې ماته دعا وکي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا نو تاسو زما د حکم جواب ورکي لیز ما د فار ويمني وليؤمنوا بي او فرما کامل یقین ولري لعلهم يرشدون فليستجيبوا نو دوی د زما حکم ومني لما لرا وليؤمنوا بي او فرما د کامل ایمان ولري لعلهم يرشدون شاید چې دی پر هدایت باندې راسي دروژه څخه ورسته الله عزوجل د خپل بندگانو ته یو ډیر آسانی او یو مبارک پیغام ورکي هغه دا چې تاسو دعا کوئ ربط د دې آیات د مخکې آیات سره داسو روزه دا د نفس د تقاضا او ختمول نو په دې خاطر باندې چې کله نفس کنټرول وي د انسان د الله تعالی سره خاص تعلق او مناسبت نو دغه وخت کې دعا قبليږي نو واکه روزه د دعاګانو میاشت نو الله عزوجل فرمایي واذا سالك عبادي عني چې کله سوال وکي ستاسو عبادي زما بندگان په دې ارتباط چې زلیم کنيږدې یم نو زما د طرف دوی ته وایا فاني قريب یقینا زچ یم نږدې یم په استثناء د نامناسب درخواست یعنی یو نامناسب درخواست خو نه قبلو اجيبو قبلهم دعوه الداعي د دعا کوونکی اذا دعاني کله چې ما څخه دعا وغړي دعای قبلهم ابن کثیر رحمت الله علیه دلته ډیره خبره را نقل کړي وایي چې دلته الله فرمایي فإني قریب زنیږدې د دې آیات شان نزول امداد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د اعراب د مدینه د اطراف څخه ځینې کسان راغله او هغه ورته ویل چې د الله تعالی زموږ څخه لري دي چې موږ په زور आवाज ورته وکړو او که الله تعالی موږ ته نږدې دي چې موږ قرار आवाज وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا آیاتونه نازل شول
چې کله ازما بندگان سوال درڅ وکړي نو زما د طرف ورته وای چې زه نږدې یم وای د دې څه دا معلومیږي چې په دعا کې افضل قرار ویل په دعا کې افضل قرار ویل ځکه چې الله تعالی نږدې دی نو څوک چې نږدې په زور ناری ورته والخ مناسب نه هغه ستا خبره اوري نو افضل داده چې دعا قرار او اهستی په نور ټولو علاقو کې دا د دعا ترتیب دا دی چې قرار کیږي یو د ازمش په وطن کې دا رواج دی چې په زور کې په زور ویل خروا دي کنه افضل قرار ولی چې ارسل خپل دعا وکړي دا چې امام دعا وایي کوي او دی امین باندې وایي مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په ځین ځایو کې دعا غوښتل نه وي دعا ویل وي یو خواستن دی یو خواندن دی په ځین ځایو کې دعا خواندن وي دعا خواستن نه هغه دا چې طالب العلم المنظر کوي ورسته دی دعا کوي د خپل په دینه پیږي چې څه شوای عربي توري زده کړی دي کې غلط ویل کې سم ویل په پیږم اللهم تقبل منا هذا صلاه عصرنا هذا صلاه عصر هذه صلاه عصرنا نو یو خدای خواندن وي خواستن نه دعا کوي ډیره غلطي پکې دا نحوی د قانون مطابق خو دعاګانې چې غلط کیه خو کوي چې کیه دا معلومی لا مرفوع وایم کې منصوب وایم کې مجرور وایم بسره کم چوای او بل دا دي چې عوام خلک هم په معنا نه پیږي چې دا وسوای دی نو یا خدا چې په پښتو دی وسی کڅه هم په عربي باندې دعا وای اسرع الاجابه وجر قبلیش نو په پښتو دی وسی دا خلک په پوس کنه نه بیا خوشاله ده چې دا دعا اړ خپل وي خپل دعا خو بده د خپل ضرورت او مقصد ضرورتونو او حاجات دا ګرځي بیان دي کې څه فکر کول پکار مفتی صاحب پر دې باندې خورا ټینګه خبرې لیکلې دي مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې بعضی امامان په دې کې ډېر غفلت کوي حتی دام نو ورته باندې چې دا زوس د جمی صغار راولم کله مفرد دراو او دلته دا اوس پکار ده کنه ځینې ځایو باندې امین نه ویل کیږي هغه خلک امین باندې وایي ګورې زه تاسو ته د دې څه مثال درکړم اللهم ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين د دې معنا دا ده چې الله کته مشتبخښنه ونه کې ته رحم را باندې ونه کې نو موږ یقینا ګناهګار یو اوس نو دلته امین پر چی شوای خو هیڅ شي ته نه دی غوښتي دلته خو ته د خپل عاجزي الله تعالی ته وایي اوس کته دا وایي اللهم اني اسالك المغفرة الا زستا څخه د مغفرت دعا خواست کوم اخته امین باندې وایي چې والله د ازما د دعا قبول الته تخپل عاجزي بیانې عدل ته دی امین باندې وایي په دې شان په کې دل پکار دی انسان باید ساده نه چې بس ارڅ چکل وکول دی یو سره کی واذا سالك عبادي عني کله سوال وکي ستاسو عبادي ما بندگان عني زما په بارکه چې زلریم کنيجدې يم فاني قريب وزنجدې يم اجيب دعوه الداعي قبل وما دعاء د دعا کوونکی په استثناء د نامناسب درخواست یعنی نامناسب درخواست نه قبلو اذا دعاني کله چې دوی ما ته आवाज وکي فليستجيبوا لي نو څنګه چې زه د دوی درخواست قبلوم نو دوی ته هم دا فکار ده فليستجيبوا لي چې ومني احکام لي زما د پاره فليستجيبوا یعنی جواب ورکړي زما د احکام او د اوامر ته لي زما د پاره یعنی د الله په خاطر باندې دوی ټول احکام ومني چونکه د الله احکامات ټول د هدایت او صلاحیت او رعایت لپاره دي نو پاغوي کې کومه استثناء نشته وليؤمنوا بي او پرمادي ایمان ولري کامل ایمان او اعتماد دي را باندې ولري یعنی دا چې زه موجود یم حکیم یم د مصالح او رعایت کوم لعلهم يرشدون شاید هغه يرشدون پر هدایت باندې راسي رشد او فلاح او کامیابی دا ورته حاصل شي علماء د دې آیات ربط دا شو دلی دي چې دا روزه څخه ورسته یعنی د روزه د بحث ورسته د دې آیات دراولو غرض هم دادي چې ګواکې دعا په هر وخت کې الله د مؤمن دعا قبلوي څه شرایط لري لیکن په رمضان المبارک کې د دعا د قبولیت خاص د الله عزوجل د طرفه د رحمت دروازې خلاصي چنانچه ابو داود طیالسی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت را نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي چې انما للصائم دعوه مستجابه عند الفطر او كما قال عليه السلام چې یقینا روزه لره په وخت کې د روزه مات دعا مستجابه چې دای دعا وکي الله یې قبلې نو کسړی په دغه عزم او په دغه نیت باندې
دا دعا وکي الله تعالی دعا قبلوي خصوصا د روزه مات په وخت کې پیشنمی باندې بیا د روزه په ټول وخت کې الله تعالی ته انسان متوجي وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحل لكم ليلة الصيام الرفث حلال کړل سوی دی تاسو لره ليله الصيام د روزه پښپ باندې الرفث یوزایوالی الی نسائکم دخلوا کوروالا وسره هن لباس لكم هغه استاسو د پاره فرد دی وانتم لباس لهن تاسو د هغه د پاره فرد یاست علم الله الله عز وجل معلومه ده انکم چتاسو کنتم تاسو واستختانون خیانت مکاو انفسکم دخلوا زانو سره فتاف علیکم نو پر تاسو په توبه باندې متوجی سو عفا عنکم تاسو ته معافی وکړل فالآن نو اوس باشروهن تاسو دا غوی سره صحبت وکي وافتغوا ما كتب الله لكم او تلاش کی هغه چې الله تاسو د پاره لیکلی وي وکلوا او خوري واشربوا او وچشي حتا يتبين ترسو چې ښکارسي لكم تاسو لره الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تار څخه من الفجر سحار ثم اتموا الصيام بیا تاسو فرق یا روزه الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن احل لكم ليله الصيام سلرم حکم د ابواب البر چلی د دې آیات شان نزول کله بیان شي بیا ورسته په ترجمه د سړي شو سر خلاصي د دې آیات شان نزول دادي چې په ابتدا د اسلام کې څو حکمونه و چې ورسته بدل شوي یو داو چې په روزه کې کچا خوب کړی وای د روزه مات ورسته بس د خوب څخه فورا روزه شروع کېده د خوب څخه فورا روزه شروع کېده او بل دا چې په د روزه په وختو کې دغه د شپې په طرف کې هم صحبت د کوروالا سره دا منعو شرعاً روانو امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه په حواله را نقل کړي په ابتدا د اسلام کې خوراک کو شک تر هغه وخت راواو چې خوب دې کړي نه وای کبي دا سوي وای بس روزه شروع و خوراک او شک دامنه نو کبه چا داسې کړي و چې به دا سوي وای هغه به سبا بس روزه نیول خوراک او شک دا بس منه نو یو صحابي چې قیس ابن سرمه الانصاری رضی الله عنه نومېدی د صحابي ټول ورځ کار وکي ټول ورځ چې کار وکي ستړیو روجبات څخه ورسته چرالی د روجبات لپاره په کور کې شي نشته اکوروالا یې ورته ویل چې زبر کوشش وکم د یو طرفه در پیدا کم ته انتظار وکړي ورته په انتظار هغه چې ډوډۍ وشي پیدا کړ ورته راوړل دی به سوي خدا خوراک بس بند ټول ورځ هم واله خدا ګرمي زیاته اوس ګرمي نشته اوس زموږ ګرمي کیږي ګرمي نشته ګرمي په خواوه دا غو نه کېده و ګرمي دا غو ګرمي نه کېده دا د سعودي ګرمي او به نه درلود دي درخت نه درلود روزه هم نیولې جهادونه هم کول ځکه نو الله تعالی ته دونه محبوب خلق چې لږ سختي په پراله حکم به ورته بدل قرآنی آیات به بدل دا د الله سره الله عز وجل سره د خاص تقرب علائم دي احکام متبدله ده نو دا صحابي چې کله دا روزه سهار ونیول د غرمې په طرف کې بهوش شو الله عز وجل دا آیاتونه نازل کړه داغه حکم یې نسخ کړي دا حکم یې منسوخ کړي چې بس د شپې په طرف کې تاسو ته دا جائز ده چې تاسو خوراک وکړئ شک وکړئ او دام روا ده چې د خپل کوروالا سره صحبت ځینې صحابه کرام هم داسې و چې د شپې په دا صحبت به جن سوي بیا په دې باندې پریشان دا وې د پاره ما ثاني ترجمه ته غواړم اوحل لكم ليله الصيام الرفث حلال کړل سول تاسو لره ليله الصيام دروځه پښپ باندې الرفث کوروالی یعنی صحبت الی نسائکم دخل کوروالا وسره یعنی مخک حرمت موقوف سو هن لباس لكم او استاسو د پاره لباس دي یعنی په وجه د قرب او اتصال استاسو د پاره هغوی لباس دي ګوري الله عز وجل اول دوی را مخته کړی
کوروالا د خاوند د پاره لباس دی. یعنی د خاوند ټول زندگی دا په کوروالا جوړي. ځکه نو د کوروالا حقوق هم دومره ډیر دي پر خاوند باندې لکه د خاوند چي او موږ خو د خاوند حقوق ډیر بیانو ځکه دې کې موږ ګټي. وانتم لباس لهن او تاسو د دوی د پاره لباس یاسته دوی به پتا سو باندې مستوري دي. علم الله انکم کنتم تختانون الله عز وجل معلوم وانکم کنتم یقینا تاسو واس خطا ود خیانت مکوي یعنی غلطی در څخه کېدل په دغه حکم کې انفسکم د خپل ځانو سره چې عذر براغلی وو نو تاسو په مشکل کې واس نو اوس کله تاسو دغه عذر الله عز وجل تاسو ته در وشوي فتاب علیکم نو پر تاسو باندې په توبه سره الله متوجی سو یعنی خپل رحمت در باندې وک الله ته خو په خوا معلومه و خو تاسو ته به د نعمت قدر نه معلومېدلای کله چې تاسو خپل په دې مشکل کې واقع سواس الله عز وجل اسانی وکړه نو اوس د نعمت قدر هم درته معلوم شو. وعفا عنکم او تاسو ته معافي وکړه یعنی تاسو هغه غلطي در معاف کړي. فالآن نو چې اجازه درته اوس نو فالآن اوس باشروهن تاسو د هغه سره صحبت وکي تاسو د هغه سره مباشرت کولای شئ. مباشرت دیو پوست دبل پوست سره د مخ پوست دبل پوست سره ومشلي دته مباشرت وای مراد ورسره صحبت دي. وافتغوا ما كتب الله لكم او تلاش کی ما هغه نعمت كتب الله چې الله عز وجل تاسو د پاره لیکلي دي یعنی هغه ثواب حاصل کړي. څنګه چې د هم بستری اجازه ته درته وکي نو دا سې د دې اجازه تم نه چې وکلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تاسو وخري واشربوا او وای چې شي حتى يتبين لكم الخيط الابيض ترسو چې ښکار سي تاسو لره الخيط الابيض سپین تار یعنی صبح صادق من الخيط الاسود د تور تار څخه یعنی د شپې د تاریکی څخه من الفجر سحار. ځینې روایتو کې راغلي دي چې په قران کریم کې تر ټولو مختصره جمله چې را نازل شوې ده هغه د من الفجر توري دا تر ټولو کوچنی آیات دي چې په قران کریم کې نازل شوی او دا وای ځکه نازل شو چې صحابي هغه د خپل بالښت لاندې دوه تارونه یې شو یو تور تارو او یو سپین تار نو بس ارګړې به کتل خو نه معلومېدل به خل مر پر راپورته سو بیا لهم نه معلومېدل. پیغمبر علی السلام ته ویل دا خو ما یې شی دا خو نه معلومېدل. پیغمبر علی السلام په هغه باندې سم مزاح وکړل ورته ویل انک لعریض القفا نو ستاسو دا څټ ډیر پراخه دي نو څنګه به معلوم شي در څټ لاندې کړي دا خو نه معلومېږي یعنی ته خو عریض القفا نو بیا دغه جمله را نازله سول من الفجر یعنی دغه سپین تار سحار دی دا نه چې دغه حقیقت جن مراد شي سپین تار او تور تار جنجال شي نو صبح صادق دا د شپې د تاریکی څخه جلا شي. په دې کې هم څه مسائل دي هغه دا دي یو خو د صبح صادق په ارتباط باندې دا د سحار په مطلع کې دا د سحار مطلع چې دی په دې کې یو ډیره دقیقه باریکه مسله شته هغه دا ده چې دغه د سحار د مطلع په ارتباط اختلاف دی. زموږ استادو د جنتریو او یاد دی الفجر ساعت مطابق کوه سړی وګوري نو وخت تقریبا پر شل کم 4 بجې باندې داخلي یعنی صبح صادق پر دغه باندې یا به 9 کمی دغه څه وخت وي لیکن دا د هغه کسانو د پاره چې هغه د دغه صبح صادق او صبح کاذب په ترتیب نه پیږي لکه موږ نه پیږي دا صحرا کې ځینې خلک په دا باندې پیږي چې دا د سپېدې و چاودلې دا د سپېده چاود دا ورته معلومیږي. نو علما وایي چې دا سپېده چاود خپل وخت اخی مثلا پر دغه شلکم باندې شروع سو خپل د سپېده چاود تقریبا 10 دقیقې طول لري. نو بیا دا کتابو لیکلي دي مفتی رشید احمد صاحب په احسن الفتاوا کې لیکلي دي دارالعلوم کراچي مولانا تقی صادی مدرسې هم په خپل نقشه کې لیکلي دي. موږ خو بیا دا وسایل دا شان لروم نه او په دې باندې پیژوم نه نو دې دا لیکلي دي چې په 10 دقیقې په دغه وخت کې باید احتیاط وشي. هغه څنګه وای مثلا چې اوس پر شل کم 4 بجې باندې سپېدې راوچاودي دغه سپېدو د چاودیدلو سره سم 15 دقیقې یا 3 دقیقې مخکې باید سړی خله بند کړي
لیکن المنځ په دغه وخت کې نه کوي، نه به اذان په دغه وخت کې کوي، بلکې 10 دقیقې یا 15 دقیقې بعد د اذان وکړي، ځکه چې دغه د مابین وخت دا د اغاز پیدا چاو د وخت دی. نو احتیاط دا دی چې اذان او المنځ 10 دقیقې یا 15 دقیقې وروسته وسی او خله 10 دقیقې مخکې بند شي. دا دی تقریبا په ټولو نقشو او فتاواو کې دا مسله لیکل. بیا زما خپل استاد هغه ما ورته ویل چې دغه اختلاف چې تاسو بیانوي چې په دغه وخت کې دغه سي اختلاف دی چې پر دغه وخت اول وخت دی، بیا خپل دغه صبح صادق چې دغه سپیده چاود دی دا خپل تقریبا 10 دقیقې وخت اخی چې دی غوړیږي. دا وسه یوازې په پاکستان کې د کراچي په مطلع کې د سهار په خوا کې دی، کدا هر ځای نو هغه وایي چې په ټوله دنیا کې د سهار په مطلع کې د اختلاف شته، په ټوله دنیا کې د سهار په مطلع کې د اختلاف شته. نو دا شدي عموما په کورو کې په ډیر لوی تاوان کې واقع دي. ما مخکې لا درته ویل چې دغه دعاګانې چې د چا نه د خدای اذانونه هم دغه وخت کې اذان د وخت مخکې شروع کړي، یا چې د نماز سپېدې او چاو د اذان شروع کړي، شدي بیا وس په چا پوکې هغه بیا د سپې بس پر مانځه ولاړ. دا په ډیر لوی تاوان کې واقع دا غره کم په د صحرا کې ډیر تاوان، حتی چې ما خپل لیدلی دي په صحرا کې چې د ماخستان د خوا مازی تاریکه سي بس پر منځ دریږي، د مازګر المنز بالکل د ماښام سره کې جمع بین صلاتین خو د امام صاحب مذهب کې روانه ده دی کې. نو د ماښام د مازګر المنز بالکل ماښام ته ورسکی المر او غری دی دا وخت پر منځ دی، او د ماخستان المنز به چې د مازی تاریکه سو کې یعنی زه چې قسم واخم ان شاء الله حنیس بنسم چې په بعض علاقو کې خو به وس په دغه دوبي کې یا په دروازه کې د ماخستان المنز په ډیرو ځایو کې 50% د ماخستان المنز د وخت څخه مخکې کیږي. نو دا د سهار په وخت کې ډیره ضروری ده. اوس نو چې کله دا مفتی صاحب هم دا مسله بیان کړي، د مفتی محمد شفیع صاحب په جواهر الفقه کې او په معارف القرآن کې مراخسته دغه د پیشلمی په ارتباط مسله ډیره مهمه ده. په دې پیشلمی کې دوه قسم خلک خطاوزي، یو سودایي مزاج والا چې سودایان، یو ډیر زیات متساهلین او آسانی کوونکي، دا دواړه تاوانیان. نو د افراط او تفرید څخه په دې کې ځان ساتل پکار. هغه څنګه؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه کرامو ته ویل چې تاسو دې د بلال رضی الله عنه اذان د خورک منع نکي، یعنی ک بلال رضی الله عنه اذان شروع کړي تاسو خورک م بندوي، خورک کوي، ځکه بلال رضی الله عنه به د صبح صادق په اول وخت کې او یاد د صبح صادق څخه مخکې اذان شروع کاوه، او بیا به فرمایل چې ام مکتوم اذان وکي نو بس تاسو خورک پریږدئ چې ام مکتوم رضی الله عنه اذان وکي. د پیغمبر علی السلام د دې عمل څخه دا معلومیږي چې نه باید دومره زیات وسواسیه چې نیم ساعت مخکې د لاخله بند کړي، ځکه سنت طریقه دا ده چې پېشلمۍ تر ډیره پورې وځنډیږي اخر ته ورسیږي، او نه باید دونه سهولت ولري چې بیخي سپېدې در باندې راچاودلي اله هم په خوراک اخته. نو اعتدال دا دی چې د سپېده چاود څخه سړی 3 دقیقې یا 15 دقیقې مخکې احتیاط وکړي، او دا نه دی احتیاط چې سړی 10 دقیقې 15 دقیقې مخکې احتیاط کوي. دا سي په روزمات کې هم ځکه سنت عمل دا دی چې روزمات وختي کول، دستي کول او پېشلمۍ ځنډول. انو هغه دغه دی چې په روزمات کې یو 2 یا 3 دقیقې احتیاط وسی چې وخت داخل سي. په موږ سره خو دغه د طلوع او د غروب خپل اصلي شي نسته، موږ خو د اسباب څخه کار اخلو، اسباب کې کېدل شي غلطي راغلي، نو احتیاط پدې کې پکار دی. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، بیا تاسو پوره کړئ الصيام روزه إلى الليل تر شپې پورې پوره کړئ. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، پنځم حکم د ابواب البر دی. ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ د خپل کور والاو سره، وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو معتکفین یاست، په المساجد په مساجدو کې. تلک حدود الله، دا د الله تعالی حدود دی، فلا تقربوها تاسو مور نږدې کېږئ. کذالک یبین الله آیاته، د غرنګ بیانوي الله عز وجل آیاته خپل آیاتونه للناس د پاره د خلقو لعلهم یتقون، شاید هغوی پرهیزګار شي. پنځم حکم دی ولا تباشروهن،
تاسو مباشرت دا هم مکوي د دې خپل کوروالاو سره، یعنی یو اشتباه لري کی چې کوم حکم تاسو ته د دې وسو چې تاسو ته د دې اجازه دی چې دروازه پروژه کې د شپې د خوا مباشرت وکړي، نو داسې نه چې دا عموم بس په نظر کې ونیسي په اعتکاف کې بس دا کار شروع کړي، نو په اعتکاف کې منع دي ځکه د شپې هم دا منع ده، د ورځې خو پروژه کې منع او مساجد ته ذکر کړه دي کې اشاره دی ته چې اعتکاف باید په مساجدو کې او مسجد هغه توایي چې په هغه کې 15 وخت المنځ کیږي، ځکه نو فقها و دا مسلم را استدلال چې په هغه مسجد کې اعتکاف سیږي چې په هغه کې 15 وخت جماعت کیږي، کوم چې فقط جای نمازي 15 وخت المنځ نه پکښ کیږي، یو وخت یا 2 وخت پکښ کیږي، لکه دا مارکیټو کې چې دا جای نمازونه جوړ دي هغه شرعي مساجد نه دي، دا مارکیټو د مارکیټو د جای نماز دی، یعنی د منځ ځای دی، الته اعتکاف نسی کیږي. ولدا فقهاو دا مسله لیکلې ده چې په مسجد کې دا قاعده ده چې د مځکې د دالان د تحت سرات نیولې تر اسمانه پرې دا ټوله ساحه د مسجد، ټوله ساحه د مسجد بلل کیږي. اوس په مارکیټو کې خدا سی وی چې دلته کوټه د مسجد لپاره انتخاب کړي ده، پر سر باندې بیا دکانونه دي، لاندې هم دکانونه دي. البته په دې کې بیا اوس دغه متأخرین علماو د سہولت لپاره ویلي دي چې دا د مسجد حکم لري، یعنی هغه ثواب چې په مسجد کې وي التمستا، خو بیا هم د اختلاف په خاطر مستحب ده شدا ده چې سړی په دغه مساجدو کې چې په مارکیټو کې جوړوي اعتکاف وکړي. لیکن و دام هغه مساجد چې 15 وخت المنځ پکښ کیږي، کوم مساجد کې 15 وخت نه کیږي په هغه کې قطعا روانه دغه څو علما چې د جواز فتوا ورکړي هغه په دغه مساجدو کې ورکړي چې وای پروا نه کوي کوسو ثواب به د مسجد حاصل شي، هغه دغه 15 وخت المنځ پکښ کیږي با قاعده د مارکیټ مسجد وي ولو کې سر ولاندې به دکانونه. نو ولا تباشروهن، تاسو مباشرت مکوئ د خپل کوروالا سره وانتم عاکفون، په داسو حال کې چې تاسو په اعتکاف کې یاستم، په المساجد په مساجدو کې. تلک حدود الله، دا ذکر سوی احکامات چې موږ درته بیان کړه دا د الله تعالی د طرفه ټاکل سوی حدود دي. فلا تقربوها، نو تاسو مور نږدې کېږئ په کمی کولو یې، یعنی د دې لپاره چې تاسو څخه دا مات سي ماتې دوته مور نږدې کېږي، او یا د دې حدود څخه د وتلو د لپاره منځدې کېږي. فلا تقربوها، نو تاسو منځدې کېږئ د حدود ته چې تاسو جنې ووځي. ګوري دلته الله تعالی دا حدود بیان کړه چې تاسو په دې کې احتیاط کوئ، یعنی ډېر تساهل مکوئ چې په هر مسله کې تاسو تساهل کوئ، آسانی کوئ. لکه دا ځینې کسان چې د پیشلمي په ارتباط زیات تساهل کوي، اذان عمر باندې شروعي هغه د اصول مطابق اذان به اصول اذانونه خمسته، دا د اصول مطابق اذان ور باندې شروعي بیا فرق کوي، دا منع دی، باید سړی د دې څخه ځان وساتي. دا چې د ځینو فقهاو بزرګانو څخه د اذان په وخت کې د فرق خبره راغلی په دازین کتابو کې دا لیکلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اذان به شروع سده به فرق کاوه یا د صحابه کرامو څخه، هغه دغه د عبد الله ابن مکتوم اذان نه دی، هغه د حضرت بلال رضی الله عنه اذان، دغه اذان نه دی. او بل دا چې د روژې په ارتباط باید سړی احتیاط وکړي، ګرشري د روژې احکامات داسې دي چې احتیاط باید سړی پکښ وکړي. نو د مثال په توګه خامخا دومره ډیر زیات لمبېدل ارګړی چې د انسان بدن یخ پاتې، نو دا که څه هم روا خو دی شداري چې سړی دا کارونه کې ولې په دې چې هغه د روژې مشقت څونه راسي دومره ثواب پکښ دی. یا مثلا د خولې په پریولولو کې زیاته مبالغه کوي، دا ډیر مسواک هم باید سړی ونه وي. که څه هم زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې داغه د خولې بدبویي چې الله تعالی ته خوښه ده د روژاتي د مشکو تربوی، دا د هغه بدبویي ده چې د معدې د خالیوالي په وجه راځي. امام شافعي رحمه الله وایي دا د هغه خیری ده چې د غاښو په بیخو کې بندي، دا هغه بدبویي ده. ولو که زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې دا د معدې د خالیوالي په خاطر باندې بدبویي ده، نو په مسواک خو د غاښو بدبویي دي پروا نه لري. لیکن امام شافعي رحمت الله علیه وایي مسواک څوک په روژه کې نه وي، ځکه چې هغه د غاښو د بیخو بدبویي بولي. خو به هر تقدیر د اختلاف په وجه احتیاط دا دی چې سړی د ډیر مسواک نه وي په روژه کې، فقط بیا د روژه مات وروسته وي. د ورځې په جریان کې یو پلا مسواک وویل سي بس دا کفایت کوي. دا چې ارګړې مسواک پلیته نیولې دام بې ځای سوپي.
پروژه کې شي. او بل دا دی چې سړی باید د داخلي په غړغړی کې زیاته مبالغه ونه کوي، وبدي نه غړغړه کوي. او دا غرانګه په استنجا کې دی وای زیاته مبالغه نه کوي، دا هم پروژه کې منع. یا مثلا په کور کې د بوساو کنار څخه د ځان ساتي په رمضان کې، دا چې په پزه کې یا په غوږ کې د دوا اچولو په وجه روزه ماتیږي، د دې څخه ځان ساتي دا دي نه کوي. د سر د غړولو څخه باید ځان وساتي، سر ډیر غوړ نشي ځکه کداغه غوړي و دماغ ته ورشي دا روزه ماتي کې ماته نه کې مکروه به کې، ځکه چې دا ځینې کتابو کې لیکلي دي که په سر کې زخم او دوا ور واچول سول دماغ ته ورسېدل نو هغه روزه ماتي، یا پر نس باندې زخم او دوا ور واچول سول او لاړه نسته روزه ماتي. نو ولو کداغه سر چې غوړ شي دغه مواد رسمن سیده و دغه ته نه رسیږي اعصاب ته، او اعصاب ته اثر خو رسیږي. نو سړی کوشش وکړي دغه مثلا پیچکاری ده روزه نه پماتیږي، سیروم دی روزه نه پماتیږي، ټول په تاوا و د لیکلي دي. لیکن احتیاط بیا هم دادی سړی د ورځ نه کې استعمال کړي، ډیر اشد مریض نه او ډیر سخت ضرورت نه نو بیا د شپې ولګي د ورځې دی نه لګي، هغه یو څه اساني خوراولي. لیکن که سخت ضرورت وي یا مریضي وي او یا مثلا ډاکټر د لپاره دا ویلي چې دغه وخت ستاسو لپاره بیا تاواني دي کدر دا وخت واوړي بیا خبروانه لري، په احتیاط پکښ پکار دي. دا پروژمات او پیشنمی کې احتیاط پکار دي ځکه د الله حدود دي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. څنګه چې دا احکام درته بیان سول نو همدار کم بیانوي الله عز وجل آیاته خپل آیاتونه للناس د خلقو د پاره د خلقو د اصلاح د پاره لعلهم يتقون شاید هغوی تقوا اختیار کی، یعنی امید د دې چې هغوی د متقیان سي ترڅو خبر سي او د مخالفت ځان وساتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شپږم حکم د ابواب البر. ولا تأكلوا أموالكم تاسو مخري اموالکم خپل مالونه بینکم خپل تر ما بین بالباطل فباطل سرا وتدلوا بها الى الحكام او مرسوي بها دغه مالونه الى الحكام تر حکومتي خلقو پورې لتاكلوا چتاسي اخري فريقا صحيحه من اموال الناس د خلقو د مالونو څخه بالاسم فغنا سرا وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو تعلمون په هېږي. د دې آیات شان نزول مفسرین وداره نقل کړي دي چې د دوه صحابه کرام د مځکې پر یو ټوټه باندې داوا روح المانی راخستې دي دا نو بیا د دواړه پیغمبر علی السلام ترا نبی کریم علی صلوات و سلام د چراغله پیغمبر علی صلوات و سلام دا اول څخه چې مدعی وو د مدعی څخه شاهدان طلب کړ نو مدعی شاهدان پیش نکړ نو د قانون مطابق خو اوس پر مدعا علیه باندې د یمین د قسم اخیستلو ضرورت دی ځکه چې مدعا علیه به بیا قسم اخی که مدعی شاهدان پیش نکړي. مدعا علیه ته پیغمبر علی السلام د قسم اویل نو هغه قسم ته آماده شو. پیغمبر علی صلوات و سلام هغه ته اویل دا د سورته ال عمران او اویا نمبر آیات ورته اوایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. یقینا هغه خلک چې د الله تعالی په عهد یعنی قسم باندې او د الله په قسمونو باندې لږ سامان حاصلوي دا غوی د پاره دا سزا ده یعنی د جهنم اور دی. نو دا چې نیوي چې د قسم په ذریعہ دا شی ستا حق نیوي ته لاس تراوړي. صحابي رضی الله عنه چې دا خبره واوریدل د قسم څخه تیر قسم نه واخستي فیصله د مدعی په حق کې د مځکه وس نو دا آیاتونه نازل شو. تاسو دا سم کوي چې خپل مالونه خوري سره یعنی د چا حق تلفي کوي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو مخري اموالکم خپل مالونه یعنی ستاره ورور مال لکه ستا مال داسې دي بینکم خپل تر ما بین بالباطل په باطل سره وتدلوا بها او ما یوړي دغه مالونه ال الحکام وحکام ته حاکمان ته یعنی په غلط دعوو او درواغ باندې بیا دغه د حکومت خلکو ته دا فیصله موړي لتاکلوا جتاس اخري فريقا صحيحه
من اموال الناس د خلقو د مالونو څخه بالاسم په ګناه سره، یعنی هغه خو خبر نه او ته په غلطو دعوو او قسمونو باندې حق ثابت کې ځان لره. وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دای په دغه دعوه کې دروغجن دي او ظلم کوي. په دې ارتباط باندې مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه ډیری بهترین خبرې را نقل کړي چې مؤمنانو ته دا ضروری ده چې د خپل مال د خورلو د پاره او د خپل مال د حصول د پاره په حلاله طریقه باندې مهنت او کوشش وکړي. ګوري څنګه چې دا خبره ضروری ده او دا مهمه ده چې په دنیا کې ژوند بیل کاروبار نه کیږي، ځکه دنیا دارالاسباب دی او د مال او د کاروبار څخه بغیر انسان خپل دنیوي ژوندۍ نشي برابرولی. الله تعالی انسان په دې امر کړی، لیکن هو دا مشکاره خبره ده چې د مال د ګټلو د پاره ناروا او روا دواړي طریقې خلق په کار اچي. ناروا طریقه په کار باندې اچول دا حرام ده او سخت غټه زورون کې. الله عزوجل د حرام مال په ارتباط باندې او د حلال مال په ارتباط باندې خپل بندگان دا د په دې آیات کې متوجه کړ چې تاسو داسې مکوئ چې بیا د بل مال په ناروا طریقه باندې خوري. دا ناروا طریقې څو دي؟ ډېری طریقې دي، ما یو څو مثالونه راخستي. په ناجایز طریقو باندې د خلکو مال خوړل دا حرام. په هر طریقه چې ناجایز وي، کله چا مال چا لاس ته راوړي دا حرام. اوله طریقه ګوري دا ده چې خلک اوس په اخته دي، هغه دا دي چې مائع شآل شدید مثلا شلومبی دي یا دې ته ورته نور شه په دې دی اوبه ګډي دا د رواني ځکه چې د اوبو د ګډولو په واجه دی دا ډېرې نو په دغه اوبو چې څومره حصہ د بالابود راوړل هغه د جائز نه ده، دا حرام ده ورته. دا یو دې ته ورته نو څومره شان چې دی په دې ګردو کې چې دی دا نور شان ګډي دا حرام. دو نمبر شی راوړل خلکو ته په اول نمبر باندې ورکول دا حرام. یو دا چې دی ورته وایي چې دا ما دغه غلطي پکې کړې ده، دغه عیب پکې کې دی، واړې کې نه واړې، بیا خو جایز. دو نمبر شی راوړل دا بل طریقه ده چې په حرامه طریقه باندې مال دی حاصلې، دا یې دوا. درېمه طریقه په ځینو خلکو کې زموږ په وطن کې دا رواج ده، خصوصا په کندهار کې په نورو ځایو کې باندې چې خلک مجبور کې دي ته چې پر د شي خرڅ کړي. د دې لپاره مختلفي طریقې په کار اچول کیږي. خصوصا نن چې کوم مارکیټونه په کندهار کې جوړیږي، د دې مارکیټو د مشرانو الا ماشاءالله دا عادت دی. مارکیټ یا سرای یو ځای چې دی جوړي، دا بل سړی وڅنګ ته چې مارکیټ یې وټشي او بس قرار دغه ورته کند کی، هغه کچره راوړي ورچی، دغه کور والا دې ته مجبور کوي چې پر د باندې د سرای خرڅ کړي. په دغه طریقه باندې د هغه څه د شی رانیول جایز نه دي، دا ګناه ده، کبیره ګناه ده، منع. یا د دې لپاره تعویذونه کول او یا نوري غلطي طریقې په کار اچول چې دا هغه څه شی رانی شي، دا منع دي، حرام دي. دا طریقه په مشکل خورا ډیر او ځینې په دې کې داسې ظاهرا بزرګان پکې اخته، بزرګي خو دا نه ده. او مفتی محمد شفیع صاحب وای اصل بزرګي دا ده چې د خدای د احکامو پابند شي، چې د الله د احکامو سړی پابند شي، دا بزرګي ده. دا نه د بزرګي چې سړی بس نور کارونه یې ګرد شریعت خلاف په صفیاول کې ولاړ. سید په صفیاول کې خدا کار خپل شکار دی، لیکن نور نه برابر سوی نه دی. څلورم غیر شرعي بیعات کول، غیر شرعي بیع او شراء ولو کده جانبین فرضاوی حرام. لکه دا موږ کارونه چې اوس روان دا د تومن خرڅول چې په کومو طریقو باندې دا اوس روان دي چې د یو طرفه څلا شي نشته، فقط هغه کاغذ دی، هغه کاغذ معتبر نه دی چې دا دوی سره تقسیموي، او یا دغه تورته نوري بیعات. ډیر مثالونه استه. نو دا ولو کده طرفینو په ترازی وی فرضاوی بیا حرام دي، جایز نه. پنځم د حکومت په لین کې پر خلکو باندې بوج راوستل، خامخا خلکو څخه شان رانیول، او یا غلطی دعوی خلکو ته ورګټل، یا د نه حق شاهدی ادا کول، دا ټول حرام دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما انا بشر، ز بشر یم، وانتم تختصمون الی، او تاسو ماته دعوی راوړي،
تاسو ما ته راځي دعوی را تراوي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض شاید چې پتاسو کې بزینی کسان په خبرو او دلایلو کې الحن وي تیز به بیدار به تر بعض په چا سره به دعوی ته په خبرو کې بیدار لکه به راهنماو کې چې عموما داسي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته کېدلای شي چې بعض ستاسو دي الحن وي په خبرو کې ډېر چالاک وي په خپل دلایلو کې در بعض نو کېدلای شي د خپل دلایلو په وجه باندې ما ته قناعت راکړي پیغمبر علی السلام ایزه بشریم فاقضي له على ما نحو ما اسمع منه کېدلای شي چې زه د پاره د خبرو مطابق فیصله وکم ما اسمع منه څنګه چې ما اوریدلی فمن قضيت له بشيء من حق اخيه نو هغه څوک کما دته د بل ورور په حق کې فیصله کړي و د نو حقیقتا د ورور هما د ظاهري دلایل پر بنیاد فیصله کړي و پیغمبر علی السلام فرمایي فلا یاخذنه ندی اخلی ولو کما فیصله کړي ده ندی اخلی فانما اقطع له قطعه من النار زده دغه کس لپاره د جهنم د اوري و ټوټه پرې کوم یعنی دا چې د ظاهرا په خبرو زو دیته آماده کړم چې ما فیصله کړې زه خو بشر یم ما ته خو حقیقت حال نه دی معلوم حقیقت حال خدای خبر دی کدا سی و زه د جهنم د اور ټوټه د لپاره پرې کوم امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړي وسمره خلق دا غلطی طریقې په کار اچوي یو طریقه جوړه کی بیا په حکومت کې داغه لپاره اسنادونه پر جوړ کی بیا د چا په نامه باندې خپور کې هغه شی جوړ کی بیا د خلکو سره نشي او دای په دې پیر چې د ما حقیقتا حق نه دی دا بل طریقه ده نو الله فرمایي تداسي مکوي چې تاسو بیا حکام تورزي په غلطه طریقه باندې دا حاصلوي دا بل طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حلال مال په ارتباط باندې به ډیره حدیث فرمایي او د حرام مال په ارتباط یې به ډیره بدی فرمایي الله عزوجل په سورۃ المؤمنون کې آیات نمبر 150 کې مؤمنانو ته د دې امر کوي چې تاسو حلال مال خوري د حرام مال څخه ځان ګوري د سورۃ النحل په 114 نمبر آیات کې الله عزوجل فرمایي چې تاسو حلال مال خوري دا روا مال مخوري د سورۃ بقره په 188 آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې تاسو حلال مال خوري حرام مال مخوري دا یوازې هغه آیاتونه دي چې راغلي او احادیث په دې باره کې به خېدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث دی چې چا حلال مال وخوري او د سنت طریقې مطابق ژوندۍ وکړه نو دا انسان به د خلکو د ضرر څخه محفوظ وي او جنت ته به داخلي ګوري د حلال مال خوړه بل حدیث کې فرمایي چې کپچا کې څلور صفات راغله څلور خصلت و هیڅ غم دي نه کوي اول کپچا کې د مال د حفاظت فکر وو چې د چا څخه شی واغستي پر خپل وخت بیا ورسپار یعنی دوکای د چا سره ونه کړ امانت کې خیانت ونه دوم صدق خبرو کې رښتیا ویل دروغ نه ویل او دریم حسن الخلق ش اخلاق درلود خلق د اخلاق څخه عذاب نه څلورم د حلال مال تنظیم کاوه دا د هیڅ چا غم نه کوي کڅوم هیڅ شي نه لري عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث نقل کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وايي ما د نبی عليه السلام څخه اوښتنه وکړه چې دا الله پیغمبر زه غواړم چې ما دعا قبول شي مستجاب الدعوات سم پیغمبر علیه السلام یې راته فرمایل چې ګوره کواړی چې دعا دې قبول شي حلال خوره په الله دې می قسم وی کده چا و نست یو وګول حرام او لاړل تر څلويشت ورځو پرې المنځ نه قبول او په الله دې می قسم وی چې هغه جسد چې په حرام باندې لوی سي جنت ته نشي داخله هغه جسد چې په حرام لوی سي جنت ته نشي داخله عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي پیغمبر علی السلام و فرمایل چې یو څوک تر هغه وخت پورې مسلمان کېدلای نشي تر څو د الله تعالی د احکام پابندي وکړي او د الله د احکام پابندي هغه وخت کېدلای شي چې انسان د الله عزوجل ټول حدود دا مراعات کی او د حرام مال د خورلو څخه ځان وساتي بیا وایي پیغمبر علی السلام و فرمایل چې په الله دې می قسم وي هغه جسد جنت ته نشي داخلي دی چې هغه په حرام لوي سوی
او الله عز وجل بدی په بدی نه منځي، الله عز وجل بدی په نیکی منځي. دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي، بل حدیث دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه نقل کړي چې الله پیغمبر و فرمایل تر هغه وخت به د قیامت پر ورځ د یو بنی آدم د غدوی په شی حرکت مونږ کې د حشر په میدان چې 15 پښتنې جنې ونیسي، او په 15 پښتنه کې یو پښتنه دا چې مال دی په کومه طریقه ګټي او څنګه دی بیا خوري، علم په باره کې پښتنه جنې ونیسي څنګه دی حاصل کی او څنګه دی بیا عمل ور باندې، د عمر په باره کې پښتنه جنې ونیسي چې عمر دی په څه کې مسله. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ک 15 شعان په تاسو کې راغله نو تاسو د خدای څخه پناه غواړئ، 15 عمله کدر پکښ موجود سو، هغه دا ک په تاسو کې بے حیايي زیاته سو، زنا او د زنا دواعي کدا در پکښ زیات سول، نوی امراض به درته پیدا شي، جدید امراض دا پستور ګو د موږ دوم کتاسو په ناپ او طول کې کمی کول، الله به در باندې ظالم حکمرانان مسلط کی. او دریم کتا سره ولار سو زکات منور کوي نو الله به بارانونه در باندې بند کی، به وخت به در باندې کیږي. څلورم کتاسو د آخرت او د الله تعالی حقوق مات کړه نو الله عز وجل به پردی در باندې مسلط کی، پردی به در باندې مسلط. پنځم کوم د الله په احکامو فیصله نکول، حکمرانان به مو د خدای د دینه باغیان، نو دا د حلال مال په ارتباط احادیث او آیاتونه په دې کې ډیر فکر وکړئ، سوچ وکړئ پکې. صدق الله العظیم.